ازلم او څوک دی ډیر ظالم ممن د هغه چا نه افترا چې جوړوي علی الله په الله باندې کذبا دروغ او کذب بآیاته انه لا یفلح الظالمون. ظالم په جوړونکو کې د ټولو نه چې کم زیات ظالم دی نو هغه دی کم چې دروغ هغه په الله تعالی باندې جوړي. دروغ په الله باندې جوړول هغه سرنګي دي، هغه په دې طریقې سره دي چې الله تعالی دین اسلام هغه را لېږلی دی، نو په دین اسلام کې هغه خبرې را لېږلي دي چې دا کار هغه د نیکۍ دی، دا کار چې کوي نو په دې باندې ته ګناهګارې یې. اوس یو انسان د ځان نه په دغه دین کې هغه د دروغو خبرې راوباسي، بعضې داسې راوباسي چې هغې کې وایي ثواب دی حالانکې هغه په اسلام کې نه وي، بعضې داسې راوباسي چې وایي په دې کې ګناه ده حالانکې هغه نبي علیه السلام نه ویلې. نو دا هغه د ځان نه جوړول په الله تعالی باندې دې ته د مفترینو ته دې ته هغه اهل بدعات وایي، دی هغه د ځان نه بدعات هغه جوړ کړي. د بدعاتو په باره کې هغه لږ وضاحت کومه. عمر رضی الله تعالی عنه بخاري دا هغه قول هغه نقل کړی دی، هغه فرمایي چې ما ته دا خوښه ده چې زه دا خبره واورم چې په جومات کې اور لګېدلی دی، دا ما ته د دې نه زیاته خوښه ده چې ما ته دا خبره معلومه شي چې یاره په جومات کې هغه بدعات کېږي. ځکه چې په جومات کې بدعات کېږي نو دغه به هغه د ټولو خلکو عقیدې هغه خرابې کړي، او دغه د بدعات اور چې یو پې راولګي نو د دې بندېدل هغه ډېر زیات مشکل کار دی. بل طرف ته چې دا کم نور اور دی نو چې دغه لګي نو د دغه ختمېدل او د دغه مړه کول هغه اسان دي، جومات بیا دوباره تیارول هغه اسان دي. نو ما ته دغه هغه ډېر زیات خوښ دی په مقابله د دې کې چې یاره زه دا واورم چې په جومات کې هغه بدعات کېږي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چا چې د بدعات والا د هغه عزت وکړه نو د دین په نړولو کې د هغه امداد وکړه، ځکه چې ته د هغه عزت کوې نو هغه به نور هم مخ په وړاندې ځي چې یاره زه خو ډېر ښه کار کوم. نو دې نه دا خبره معلومیږي چې ته به د بدعاتو والا د دې د وجې نه عزت نه کوې، د بدعاتو والا سره به د دې د وجې نه په خندا میلاویږي نه چې دوی په دین کې نوی کار راوباسي، ځکه چې هغه ته هم دا پته ولګي چې زه دا کوم کار کوم نو زما دا کار هغه غلط دی، د ستا د دې وجې نه هغه به د دغې کار نه بند شي. دارنګه یحیی ابن ابي کثیر هغه فرمایي چې کله ته د بدعاتو والا سره په یو لاره میلاو شي نو ستا دپاره پکار دي چې تا هغه لاره د هغه نه جدا کړې، په بله لاره باندې لاړ شي، ځکه کیدی شي چې دا هغه سره میلاو شي او تا هغه الټه په بدعاتو کې تا اخته کړي د ځان سره، الټه تا هغه په هغه طرف باندې راواړئ نو ته به هم په ګناه کې اخته شي، هغه به هم په ګناه کې اخته شي. اوس چې ته لاره د هغه نه واړئ نو که نور څه نی نو ته خو به د دغې ګناه نه بچ شي که نه، او کیدی شي هغه ته دا پته ولګي چې یاره ده زما د دې ګناه د وجې نه چې زه دا ځانه دا کارونه کوم د دغې د وجې نه زما نه لاره مختلف کا، زما نه یې لاره واړوله، نو زه به راشه دا خپله عقیده سمه کړم، زه به راشه دا خپل کار سم کړم، زه چې دغه کوم د ګناه کارونه دي نو دغه ګناه کارونه هغه به زه پرېږدم. نو ومن ازلم او څوک دی ډېر